د ټاکنو لپاره کمپاینونه هغه پروسه ده چې د ولسمشریزو ټاکنو لپاره نمایندان خپل برنامې پروګرامونه پکې ولس ته وړاندې کوي، خو دا ځل دا پروسه کمرنګه ښکاري او که کیږي هم نو نمایندان یې د دې پر ځای چې برنامې وړاندې کړي پر یو بل نیوکې کوي. ولس حیران دی څه وکړي او پریکړه څه ده. په دې اړه نن خبره موږ پیلوو چې پر ډېر مهمه موضوع څرخیږي. دا موضوع به مو دا وي چې ولې کمپاینیزه ډګر کې د نمایندانو ترمنځ پر ځای د دې چې یو بل ته برنامې وښایي چې کوم پروګرامونه کوم پلانونه لري، خو د دې سربیره دوی پر یو بل سختې نیوکې کوي. عام نیوکې تر دې حده وي چې ولسونه مایوسه کیږي. دغه پروسه ملي پروسه ده، خو ولس د یوه راتلونکي لپاره فکر کوي. په نننۍ خپرونه کې راسره ډېر قدرمن میلمانه دي. د ثبات او همپالنې د ټیم استازیتوب ډاکټر بریالی رسولي صاحب راسره دی، مدني فعال سید ایاز مومن صاحب او د دولت جوړونکي ټیم په استازولي راسره نقیب احمد په بحث کې ګډون لري. تاسې ستړي مه شئ، په خیر راغلی. اتل صاحب له تاسو او ستاسو ټیم تر دا مهاله څومره پروګرامونه او پلانونه له ولس سره شریک کړي دي او پروسه مو څنګه روانه ده؟ بله، زه په لومړي سر کې تاسې او د میز ګډونوالو د انعکاس راډیو تلویزیون ټولو درنو لیدونکو اورېدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. د انتخاباتي هلو ځلو له پیل نه تر اوسه پورې موږ په مختلفو برخو کې په بېلابېلو سیمو کې انتخاباتي منډې ترړې هلې ځلې ترسره کړي دي او په دې برخه کې موږ کولی شو مثلا ځینې بېلګې وړاندې کړو چې موږ د لومړي ځل دپاره په ننګرهار کې یوه ډېره درنه غونډه د ښځو وکړه چې 2.5 ښځو د اول ځل لپاره د دولت جوړونکي ټیم نه ملاتړ اعلان کړ او ستاسې رسنۍ هم شاهده وه، د دې رپورټونه خپاره شول. د علماو غونډې وشوې په مختلفو سیمو کې. موږ د ځانګړي یعنې موږ دا ور دغه بڼه لکه تشریح کړم د کمپاین، دا ور زموږ د خپل ټیم د کمپاین دا بڼه بدله ده. مخکې به داسې خلکو ته رجوع کېدله چې خلک به یا ډېر د زر او زور خاوندانو په اصطلاح که نه، دا ور مستقیما زموږ ټیم ولس ته مراجعه کړې ده. ولس ته مراجعه کړې ده او ډېر فوکس یا توجه ولس باندې کېږي او د هغې نه هغه فکري خلک او شعوري خلک څوک چې په یوه سیمه کې نفوذي کسان دي یا مثلا په ښار کې یا په ولسوالیو کې، په دې باندې ډېر فوکس شوی. د دې په ځای چې هغه امتیاز یو څو کورنۍ واخلي، یو څو نور اشخاص یې واخلي، او دغه خلک به په ځینو سیمو کې ځکه د دغه خلکو نه نفوذي اشخاص یي، دوی نه پرته هم دا کمپاین امکان نه لري. خو بیا موږ تقریبا په ننګرهار کې تر اوسه 11 دفترونه پرانیستي دي. هغه په ولسوالیو کې هم دي، هغه په جلال آباد ښار کې هم دي، چې د دغو دفترونو په واسطه باندې موږ غواړو چې دا ولس د خپل ټیم سره عمل ته نږدې پاتې شي او خپلې برنامې او طرحې ورته ورسوي. بلې اتل صاحب، دلته یوه بله مسله دا ده چې د ولسمشریزو نمایندانو له ډلې څخه هر نومان چې ګورو یوه نیوکه یې په دولت جوړونکي ډلې باندې وي. وجه څه ده؟ ولې نیوکه پر نورو نمایندانو نه کېږي؟ لکه ستاسو په ډله باندې ډېر نیوکه وي، لکه ډېر کله وایي چې د دولت ساز ټیم چې دی یا دولت جوړونکي ټیم له حکومتي امکاناتو ګټه اخلي. داسې ځینې نور مثالونه دي. هر نومان چې که کوم رسنۍ سره مرکه لري یا خبرې کوي نو یو وارې یوه نیوکې پر تاسو وي، خاصه کې ولسمشر محمد اشرف غني ښایي چې په لومړنۍ دوره کې پاتې راغلی. زه یو مثال دوی ته وړاندې کوم. دا ویلی شم چې په ننګرهار کې زه ننګرهار مثال ورکوم، او ځکه چې څوک طرح او برنامه ونه لري هغه طبعا به یې دغسې نیوکې کوي، بل شی ورته په لاس ورنه شي که نه. چې څوک چې کار کوي وسایل لټوي او چې دلایل لټوي که نه، څوک چې کار نه کوي هغه بیا څوک چې کار نه کوي دلایل لټوي، چې کار کوي وسایل لټوي. دوی ته چې کار یعنې چې په لاس ورنه شي بیا دا اعتراض کوي. زه د ننګرهار مثال یعنې دوی طرحې او پلانونه نه لري ځکه نیوکې کوي. دا ځینې ته وایي که نه، ټول نه، ټول نه. ځکه ټولو دا اعتراض هم نه دی کړی چېرې راپاڅېږي دولتي امکانات. او ځینې چې دا ما وویل چې ځینې دا نیوکې کوي، د هغوی دا نیوکه بې ځایه ده. زه د ننګرهار مثال در کوم. په ننګرهار کې که اوسه پورې دولتي امکاناتو نه چا ګټه پورته کړې ودی وایي د کوم ځای نه، ځکه موږ زموږ ټیم چې دی لکه څنګه چې همغسې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون قانون دی، د ټاکنو قانون دی، هغې ته ژمن یو. نه هم د چا د دولتي موټر نه ګټه اخیستې او دا دولتي دغه چې دی سرتیري چې دی یا پولیس چې دی امنیتي کارکوونکي چې دغه د هر ټیم دپاره ورځي د هغوی امنیت نیسي، نو دغسې څه شی نشته. ځکه ما هغه ځینې کسان چې دا خبره کوي ما ویل هغوی طرح او برنامه نه لري او یوازې د نیوکو دپاره دی. هغوی ته ووایه ته د پلان وړاندې کړه څه کول غواړې. خو دلته ځینې نور دغه هم راغلي ټیمونه راغلي، تاسې ولې د غونډې وکړې ډېرې
دردونکې خبرې کړې وي چې هغه بیخي امکان نه لري له حده پورته د مبالغه کې چې موږ ورته غلو وایو د غلو تر کچې افراط یې کړی په خپلو خبرو کې. نو داسې یو څه شی نه ده شوی. موږ دا په کلکه ردو داسې یو څه نشته دی. زموږ د کمپاین بڼه ما وویل دا ور د کلسټر غوندې ده. هرې سیمې ته هرې ولسوالۍ ته موږ همغسې کسان ټاکلي. هغې کې 2 ځوانان دي، مثلا 2 قومي مخور دي، 2 پکې نور نفوذي کسان دي. هغوی په خپله سیمه کې کمپاین کوي او هغه مثلا دومره پراخه غونډې چې کېږي هغه په کابل کې هم کېږي، په ولایتونو کې هم کېږي. نو دلته هر څوک چې ټاکل شوی دی یا هر دفتر ته چې امکانات ورکړي شوي دي دا خپلو محدود امکاناتو په دغه کې په هغې امکاناتو په کتو سره دلته ټاکنیزې منډې تړې هلې ځلې روانې دي. نو انشاءالله داسې یو څه به نه شي چې موږ نورو ته خدای مکه د دولتي امکاناتو نه ګټه اخیستي یا تاوان رسوي. مومند صاحب، تاسو د یو مدني فعال په صفت په ټولنه کې ژوند کوئ. د تیرو دورو په پرتله سږ دغه دوره د ولسمشریزو نمایندانو ترمنځ کمپاینیزه مبارزه څنګه وینئ؟ څنګه روانه ده؟ آیا فکر کوئ چې د پخوا په پرتله بدلون پکې راغلی که نه؟ سلام تاسې او ستاسې د تلویزیون ټولو لیدونکو کارکوونکو د میز ګډونوالو ته. لومړی دا چې باید په دې سره بحث وکړو چې دغه دوره انتخابات دا شکر ده چې اوس پرې خبرې کېږي او تر ډېره پرونه پورې دا نه ویل کېدل چې دا دوره انتخابات به وشي او ډېرو یې د تویق نظریه ورکوله، ډېرو یې د لغوه کېدو چا د موقتې ادارې هغه کوله. خو دا به هغه پس منظر د طالبانو د امریکا د استازو ترمنځ په دوحه کې د خبرو د سولې د خبرو په رابطه باندې وی چې خلکو دا نظریات ورکړو. خوشبختانه چې موږ نږدې کېدونکي وو انتخاباتو ته، انتخابات به کېږي او په کل کې چې شاوخوا 13 کسان دا ځل ولسمشریزو ټاکنو ته ولاړ دي او تر ډېره پورې نوې څېرې هم پکې شته دي او یو څه زړې څېرې هم پکې شته دي. قوي اشخاص هم لرو چې تر شا ډېرې ښایسته ښکلې برنامې لري او په تدریجي ډول او یا په سټپ بای سټپ هغه قدم په قدم خپلې غونډې ترسره کوي. کمپاینیزه مبارزې د دوی ترمنځ څنګه همدغه خبرو ته راځم چې که څه هم د نړۍ د کمپاینیزو ټاکنو سره که زموږ د افغانستان دغه روان پرتله کوو، تر ډېره پورې د اصولو، د اخلاقو، د اجتماعي ژوند په رابطه ډېر ګډوډ روان دي. تاسې فکر وکوئ چې مخکې ورور په خپلو خبرو کې یادونه وکړله چې هر هغه څوک چې ټاکنو ته نماند کېږي هغه یو قوي ټیم لري او تر قوي ټیم تر شا یو قوي پلان ولري، برنامه باید ولري او هغه ولس ته تشریح کړي، ورته وایي چې د دغه برنامې په اساس او د دغو اهدافو او دغو موخو ته په رسېدو زه دغه ولسمشري ټاکنو ته نماند شوی یم او تاسې ته د رایې غوښتنه کومه. ولې دلته بدبختانه چې په افغانستان کې موږ دغه حالت ګورو، دلته په دعوو دنګلو یو غیر سالم رقابتونو په اساس باندې د پیسو په زور باندې تر د مادیاتو په اساس باندې ځینې ځوانان چې وګورئ تاسې یقین وکوئ چې ډېر د تاسف او د شرم خبره ده چې د 100 روپو په مقابل کې داسې یو غیر اخلاقي پوسټونه په یو نومان باندې نیوکې، ښکنځلې، د هغه خور، د هغه مور، د هغه اولاد یادونه، د هغه په ژوند باندې داسې داغونه لګول چې حتی د انسانیت له چوکاټ نه بهر وي. دا د کمپاین اصل نه ده، دا انتخاباتي کمپاینونه نه دي، دا ټاکنیزې سیالۍ دې ته نه ویل کېږي چې ته د یو چا شخصیت و د هغې د چا شخصي حریم ته ورننوځې، ته د پیسو په مقابل کې یو څوک په غیر اخلاقي الفاظو باندې یاد کړي. یعنې په تاسف سره زه بیا هم دا یادونه کوم که څه هم انتخابات ډېر کمرنګه دي، وبښئ ټاکنیزې سیالۍ ډېرې تتې دي، کمرنګه دي، په هغه جوش او ولولو چې د تیر په څېر کېدلې سږکالې نشته ده. خو تاثیرات یې ټول ما مخکې یادونه وکړله چې خلکو دا فکر نه کوه، خپله نمایندانو دا فکر نه کوه چې انتخابات به وشي. هماغه و چې دوی غونډې ونه نیولې، دوی کمپاینونه ونه کړله، دوی مثلا سفرونه ونه لرل او دوی هغه دفاتر خلاص نه کړل په ولایتو کې. اوس که موږ وګورو ټول د 3 کسانو نمایندانو دفترونه دي او د همدغو جلسې او غونډې روانې دي او دوی هم په دوی کې ځینې اشخاص شته دي چې د ولس لپاره د وینا څه نه لري، د ولس لپاره د ښې برنامې د تشریح کېدو څه نه لري، دوی یو ښې لاسته راوړنې نه لري. ولې کوشش دا کوي چې د بل نومان نیمګړتیاوې را برسېړه کړي او که څه هم په هغه کې نیمګړتیاوې نه وي، ان تر دې پورې چې تاسې یقین وکوئ چې ما ځینې لیکنې د ډېرو نومونه به ښه نه وي چې واخلم، حتی ژورنالستان تېر شوي دي، د پوهنتون استادان دي چې هغوی داسې یو لیکنې کړي دي چې د یو نومان کورنۍ یاده کړې ده، د هغه په فامیل لګېدلي دي، د هغه په تورسرو لګېدلي دي. ولې مومند صاحب څه فکر کوئ ولې داسې
بدلون تاسو وینئ مطلب څنګه کیدای شي چې یو سړی تر دې حده ورسیږي چې د انسان شخصي حریم ته داخل شي؟ ګوري ما مخکې یادونه وکړله چې د مادیاتو په اساس باندې دلته په افغانستان کې سیاسي شعور او سیاسي بصیرت ډېر کم ده. که څه هم روان دغه 18 کلونه چې په افغانستان کې تیر شول، زه نن ښار نه درونټې نه راتلم تر دې سره پورې په دې لاره کې مې کتل او شکر مې وکړ چې ماشاءالله په کل کې نهایي زیات زموږ ولس نن تعلیم ته مخه کړې ده او ښایسته لیسانس اشخاص نن لرو په جامعه کې په ټولنه کې ماشاءالله تر ماسټرۍ پورې ډاکټرۍ پورې زموږ ځوانانو زده کړې وکړلې، تعلیم یې وکړه. ولې بدبختانه دوی سیاسي شعور پیدا نه کړ، دوی اجتماعي اخلاق پیدا نه کړل، دوی په مدنیت حتی پوه نه شول. دوی تر دې پورې چې مادیات دوی ته هر څه ښکاري، دوی د مادیاتو په خاطر او د موقف په خاطر باندې چې یو د یو ټیم مخکښانو ورسره ژمنې کړي دي چې تاسې ته به په راتلونکي کې که موږ مثلا بریالي شولو، موږ ګټونکي شولو، تاسې ته به چوکۍ درکړو، خو تاسې اوس د دې په خاطر باندې چې موږ ته د فلانی مقابل سیال زما وداغئ، د په بدو الفاظو یاد کړي، د ده نیمګړتیاوې رابرسېره کړي، د ده په ژوند باندې بحث وکوئ، د ده په اخلاقو باندې بحث وکوئ. نه، زه دا وایم که چیرې تاسې د یو کاندید لپاره کار کوئ، تاسې کمپاینران هستئ، تاسې مینوال هستئ، تاسې محبوبین هستئ، تاسې د خپل نومان برنامه تشریح کړئ، تاسې د خپل نومان کړنې تشریح کړئ، تاسې د هغه په فعالیت باندې وغږیږئ، د هغه په پوهه باندې وغږیږئ، د هغه زه د طلوع تلویزیون کې د نمایندان یې راغوښتل او دوی سره مصاحبې وې، مرکې وې. زه د یو نومان مرکه ما کتله، نو هغه نه پوښتنه کوي چې تاسې اقتصادي برنامه لرئ د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره؟ متخصصین ناست دي او کار پرې کوي. آیا دا زموږ په نمایندانو کې هم دومره ظرفیت نشته ده که ولس په سترګو کې خاورې اچول دي؟ دا ولس غولونه ده. یعنې پس له دې به متخصصین ناست وي او پلان جوړوي همداراز که زه درته ما د زیاتو نمایندانو دا مرکې ولیدلې، وامې اورېدلې او په دقت ورته ناست وم چې دوی څه وایي، دوی د ولس ته څه لري. خو زه په ولس باندې غږ کوم چې بدبختۍ نه نور راوځي ولسه، شعوري ویښتیا نوره حاصله کوي، را بیداره شئ. د چا په مادیاتو ګورئ، زه مخکې تاسو یادونه وکړله چې په ولسمشر غني باندې نیوکې دي د دولتي امکاناتو د استفادې په اساس باندې. زه دا وایم چې دغه نن کم کاندید ولاړ دی، دوه درې به پکې په دې نظام کې نه ول. دوی دا پیسې له کومه کړي دي؟ دوی دا دومره مادیات له کومه کړي؟ دا چې نن د هرې غونډې لپاره د هر ځوان د یو پوسټ په خاطر باندې 1.5 زر 2 زره روپو پورې خو د همدې هېواد وګړي یو پیسې ورکوي، دا له کومه شوي دي؟ کوم یو داسې فابریکه لري چې زه وایم چې دا د الکوزي زوی د سړی خفه شي چې دی دومره غټ غټ شرکتونه لري په دوبۍ کې، د تجارتونه دي، نن راغلی د افغانستان انتخاباتو ته ولاړ د ځان نمایندۍ او یا د کوم یو ښه داسې پرمختللې نړیواله شرکت لري چې د تولیدات کړي دي، د تولیدات په نړۍ کې په بازارونو کې خرڅېږي او د په هغې پیسې ګټلې دي. خو د همدې ملت وینې زبېښلي دي، نن یې بېرته تا ته درکوي، بیا په تا باندې ځان یو موقف ته رسوي، بېرته ستا وینې خوري. مړ کوئ، برنامې ته رایه ورکوئ، مخلصو اشخاصو ته رایه ورکوئ. زه من حیث یو ځوان وبخئ، تاسې په رب یقین وکړئ 13 کاله د نظام وتې دي، ما په کوم موقف کې په کوم دولتي ارګان کې کار نه را کړی. خو زه په ډاګه له همدې تلویزیون نه وایم چې د ولسمشر غني کلک ملاتړی یم، ولکه نه معاش راته راځي، نه مې ورته معاش وړلی ده، نه مې پلار، نه مې ورور، نه مې هېڅوک مې په دې نظام کې نشته دي. په ثبوت یې درته وایم، تلویزیون له لارې مې ټول خلک ویني. که یو چا دا ثابته کړله چې زما د کورنۍ کوم نږدې فرد په دې نظام کې مشهوره ده، خو ودې وي. او نن سبا چې په افغانستان کې خواله رسنۍ یا فیسبوک پاڼې ډېرې مروجې دي، هر یو د په ډاډه زما پاڼې ته ننوځي چې د کوم نومان مې داغلی ده، په کوم نومان پسې مې بد ودي، که کوم محبوب نومان مې ده د هغه په اړه به مې یوه ښه لیکنه کړې وي، د هغه په اړه به مې کړې. یعنې هدف دا چې سیاسي شعور، اجتماعي اخلاق، ټاکنیزې سیالۍ په رابطه باندې لږ دغه خپل ځان مسپکوئ، که بل نه سپکوئ ځان مسپکوئ. ډېره مننه قدرمن ډاکټر صاحب بریالی رسولي صاحب، تاسې د ثبات او همپالنې استازیتوب کوئ په دې میز کې. بحث کې اتل صاحب ویلي چې دوی له دولتي امکاناتو ګټه نه ده اخیستې او په ټوله کې دا ویلي چې دا انتقادونه چې پر دوی باندې کیږي دا بې بنسټه دي او بې ځایه دي. تر ډیره بریده پورې ستاسې د ډلې لخوا دغه انتقاد پر ولسمشر محمد اشرف غني کېده. یوه پوښتنه دا ده، بله دا چې مومند صاحب ویلي چې تر ډیره بریده پورې خلک مادیاتو په اساس باندې د یو نومان ملاتړ کوي. آیا تاسو فکر کوئ چې رښتیا هم داسې ده او که نه دا ځل ټاکنیزه مبارزه د یو برنامې په اساس تغییر کړی؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والصلح خیر.
د انعکاس تلویزیون درنو زړه ته رانږدې کتونکو او د راډیو اورېدونکو تخنیکي همکارانو د میز ګډونوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وعلیکم السلام. شک نشته دی چې د افغانستان د ډیموکراسي او سیاسي بهیر لا تر اوسه پورې پوخ شوی نه دی او د نظام د پخېدا لپاره کافي وخت او سیاسي شعور ته اړتیا وي. انتخاباتي مبارزه د انتخاباتو ترسره کول د ډیموکراسي اصل دی چې ټول نړۍ په دې باندې روانه ده. ګوندونه سیاسي مبارزې کوي، خپلې برنامې تشریح کوي، ملت برنامې اوري او رایې ورکوي. دا د نړیوال اصل دی چې موږ دې باندې روان یو. موږ یو اسلامي مدني متدینه ټولنه کې اوسېږو. د هر څه نه مخکې موږ ته اسلام دین مقدس او معتبر دی. صحیح. د اسلام مبارک دین کې داسې نص نشته چې انتخاباتو په اړه من راغلی وي او موږ به پکې برخه نه اخیستلی. صحیح. حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غني، حضرت علي دې ټولو ټاکنې د شورا او د رایو په اساس باندې ترسره شوي. زمونږ ګډون کې اول شرط دا دی چې په انتخاباتي بهیر کې اسلامي نص د منې نشته دی. صحیح. د یو ملت مسلمان ملت دی، د اسلامي ملت په چارچوب او چوکاټ کې د اسلامي ارزښتونو په نظر کې نیولو سره، د افغاني فت او عفت په نظر کې نیولو سره، د افغاني اخلاقو په نظر کې نیولو سره، د درنښت او د افغاني دود او عنعنې ته صحیح په هر قسم پیاوړتیا او درنښت او عزت په سمبالولو سره موږ انتخاباتي مبارزه کوو. صحیح. زموږ مبارزه افغاني ده، زموږ مبارزه اسلامي ده، زموږ مبارزه کلتوري ده، زموږ مبارزه د افغانستان د خلکو د عنعناتو سره سمه مبارزه ده. نه خارجي سټایل کارو، نه خارجي تقلیدګر یاستو، نه د خارجي سیاستونو کاپي کوونکي یاستو. څوک دی ستاسو د افغانستان بچی دی، د افغانستان وګړي یو، په دې وطن کې پیدا شوي یو، د دې وطن تابعیت لرو، په دې وطن کې موږ 40 کاله سیاست کړی او اوس هم برخه اخلو. صحیح ده. 40 کاله سیاست یو مسله ده. لیدونکو ته یو شی بل هم زه ویل غواړم، موږ ګډونوال او د ملګري خلا ناستې ګوره موږ تاثیر لاندې نه یو راغلي، دلته ریکنډیشن کار نه کوي او پکې نشته دی. سبا دوی داسې فکر وکړي چې ولا دوی تر تاثیر لاندې راغلي. صحیح. صحیح. عرض مې دا دی چې د افغانستان اراضي او چارچوب او څلور خواو سره اشنا اشخاص چې د افغانستان د سرخ کلاک په خلاف چې بدون د معاهدې څخه افغانستان ته داخل شوی، خلکو شهیدان ورکړي، فامیلې پکې دردېدلې دي، ښځې پکې میندې پکې بورې شوي دي، کونډې موږ لرو، د شهداو او معیبینو عملونو وزارتونه موږ لرو او موږ د هغو لپاره د هغو د وینو د صفایي دپاره، د هغو د اوښکو د پاکولو لپاره 40 کاله کار کړی. څه ډول کار نمونه موږ هم کړی او زموږ ټیم مشرانو هم کړی. ستاسو ټیم څه کړي؟ د بېلګې په ډول څه مو کړي؟ 40 کالو کې څه شوي؟ عرض کوم، موږ په اول قدم کې د کفارو په خلاف ټوپک راپوګه کړی. دا ټول افغانانو کړی، یوازې تاسې نه دی کړی. ټیم په رهبریت، ستاسو ټیم رهبریت کې یو جز و، بلکې ټولو افغانانو دې کې برخه اخیستې. دا عرض کوم، زموږ د ټیم د برنامو په اساس باندې د اولې ورځې نه د نارې تکبیر او الله اکبر ناره د کفارو په خلاف شروع شوې ده، تر نن پورې جریان لري. یعنې دا د جهاد غږ تاسو پورته کړی؟ تر نن موږ پورته کړی، زموږ ټیم پورته کړی، زموږ ټیم مبارزه کړې ده. زموږ ټیم چې د افغانستان د انحصار څخه ایستی دی. 40 کاله دغه بحران چې راووته، افغانستان راووته، تر اوسه هم څه کړي؟ یو نمونه شکل وړاندې کړي چې دغه برنامه دغه شی هم کړی. د ثبات او همپالنې ټیم په نمایندګۍ سره زموږ ټیم همیشه لپاره د کرزي صاحب په وخت کې یو سیاسي سالم اپوزیشن جوړ کړی. ټیم څه کړي ته همدا پوښتنه کې جناب شمس صاحب، خو غوږ نه نیسي چې زه درله څه ویم. مهرباني غوږ. ما درته شروع نه ویلی چې ټیم د یو سیاسي پولیټیکل اپوزیشن جوړ کړی. پولیټیکل اپوزیشن کې موږ په سیاسي لحاظ باندې هرګز د کرزي صاحب په دوران کې برخه نه ده اخیستې. نړۍ د اپوزیشن او د حکومت په منځ کې روانه معاملې. صحیح. که دا پاکستان سیاست لګوري، که ایران لګوري، که امریکا لګوري، صحیح، موږ اپوزیشن جاری ساتلی
موږ وزارت مالیې نه ده اخیستې، په شخصي مشکلاتو باندې بیرته دې نه برسېره شوي نه یو، بیرته د سولې پروسې مشرتوب هم نه دی اخیستی. سیاسي سالمه مستقیمه صراط مستقیم مبارزه هم تر ننه پورې کړې ده. ته هغه وخت مبارزه څه شوه؟ هغه وخت ستاسې مبارزه رسولي صاحب څه شوه؟ د کرزي صاحب په خلاف، د فساد په خلاف، د نارشیزم په خلاف نارې جګول، صحیح، د هغوی په کړنلارو باندې سالمې نیوکې کول. نتیجه څومره؟ نتیجه یې دا شوه چې سیاسي شعور رامنځته شو، سیاسي احزاب رامنځته شول. څوک یې مخالف وو؟ ته یې مخالف وي، د دولت ساز اداره یې مخالفه وه د کرزي صاحب، که په دولت کې ورسره جمع شخص وو. مخالفت په نتیجه کې سیاسي احزاب جوړ شول، سیاسي شعور خلکو کې پیدا شو، سیاست خلکو وپېژندلو او سیاست کې خلک ورګډ شل. من سره سنو چې کوم تعمیر او پول او د بندر مې خلاص کړی وی، ته وایې چې دې کړي دي. سیاسي تنظیمونه زمونږ ته په نظر کې لیدلو سره څومره تنظیمونه نن سیاسي جوړ دي. اوس د راتلونکي راځو مونږ د کرزي سره په مقابله کې مونږ دویم مقام ګټلی و، دویم دوره کې بیا هم دویم مقام مونږ ګټلی و. د ډاکټر صاحب اشرف غني سره په اول دوره کې مونږ ګټلې وه، راوند دویم دورې ته لاړو او د نړیوالو ناظرینو، مدني ټولنو، OIC، اسلامي کنفرانسونو، ټولو نړیوالو سره په نړیوال پروتوکول کې خبره ثبت شوله او په نتیجه کې وحدت ملي حکومت رامنځته شوله. تاسو شاهدان یاست. وحدت ملي حکومت کې موږ حوصله کړې ده. څه شته؟ کومې برخې ته مو حوصله کړې؟ هر برنامې ته موږ حوصله کړې ده. خو تر ډېره به پر ځینو مسایلو به همدغه اجرایي ریاست پوسټ خلافت درلود، په ځینو مسایلو به موږ څه کړي. که زموږ وزیر شړل شوی دی موږ حوصله کړې ده، که زموږ والي رټل شوی دی موږ حوصله کړې ده، که زموږ اجرایي ریاست ته برخه نه ده ورکړل شوې موږ حوصله کړې. ولې نن معنا آیا فکر کوئ سیاسي مبارزه کې حوصله ولې موږ سیاسي مبارزه تاسو کوله کنه چې نتیجه لري نو بیا ولې چپ پات شوي؟ ولې موږ د دولت خاموشي مو څه لپاره وه؟ خاموشي مو د افغانستان د پارچه پارچه کېدلو، ټیکه ټیکه کېدلو او د وحدت ملي د کلمې د منځته تلو دپاره وه. صحیح، موږ وحدت ملي کلمې ته اعتبار ورکړلو او تر ننه پورې ولې مانه احمد او محمود زما د ګوند سړی مخالف دی، خفه دی. ولې؟ هغه وایي چې تا سره 50-50 دولت و، ولې د حق نه پورته کوو؟ موږ څه ارزیابي کول هلته؟ ارزیابي هم دا وه چې په پولیټیکل پروټیکشن کې ضرورت دی ته وي چې ځینې وخت د ملت لپاره خلک قرباني ورکړي. دا نن موږ تاسو ته وصلو خیر ویلي، صحیح، تر ننه پورې موږ په دې نظر یو که افغانستان کې برپا تلپاتې باعزته سوله راځي نو موږ د خپل موقعیت نه تیر یو. صحیح، که سبا ته ډاکټر صاحب عبدالله جمهور رئیس کیږي او دای د سولې قرباني کیږي هغه موسټ ویلکم ورته وي، د جمهور ریاست نه تیر هم سوله وکړي. یعنې که دا رئیس جمهور چې راسن سولې خبرې وړاندیز وشي نو دا به ریاست ورته پرېږدي. ضرورت دې ته وي چې دا جمهور ریاست پرېږدي، هغه یې پرېږدي ولنټیرلی هغه به یې پرېږدي. که چېرته وی چې پروسه د انتخاباتو نن سټاف کې دا نن او موږ سوله کوو موږ ویلکم ورته ویو، ځکه چې ولې د سولې مذاکراتو کې بین الافغاني خبرې چې کېدې ولې مخالفت کېده؟ اولیت موږ همیش لپاره سولې له ورکړې ده. صحیح، په ملت باندې دردېدلي یو. تاسو د افغانستان په اراضي کې د ثبات او د همپالنې د ټیم ډاکټر صاحب عبدالله هغه کورس د پلار نه ورله پاتې دی، ته یې ماله وښیه، بیا په دې چوک کې په ما باندې تیل واچوه ومې سوځوه، په دې چوک کې په ما تیل واچوه ومې سوځوه چې د افغانستان په چارچوب کې د خپل د پلار او د نیکه چې کوم کور ورله پاتې دی په شارکونو کې په دې نوي تعمیراتو کې من حیث یو جرنالست وګرځه تحقیق وکړه په کوم ځای کې تا یو ښارګوټی پیدا کې یو نوم د هغې د قومیت او سمپرستي او د انحصار او د قانون ماتول. ولې خلک وایي جناب رسول خلک وایي چې یوازې یو دریشي تقریبا $4,000 $3,000 قیمت لري. د خلکو خبره ده چې سلیقوي لحاظ باندې څوک هم د خپل مبارزې لپاره د خلکو څه نیوکې کولی شي. صحیح، $4,000 باندې د ریشې اخیستل د هغه چا سره برابر که چې خپل سپین ږیرې نیکې په روسیه کې سفیر کړلو او د تقاعد ټولې چارې د ملت د پیسو څخه هغې ته ورکوي، د ملت د بودیجې نه ورکوي. آیا د یو سفیر معاش چې تا یو کلن سړی په روسیه کې خپل تر سفیر کې او د هغې دپاره تقاعد ورکړي او د ملت د اکاونټ نه ته پیسې ورته لیږي او دا په خپل معاش نه یو د ریشې اخلي، دې سره یې برابروي؟ فیسبوکي افراطي انحصار تعصب قوم پرستی دا پرېږدي، خدای لحاظ وکړي، د رسول لحاظ وکړي، هر سړی د خپله برنامه په منظم شکل سره تشریح کړي. زه په کول په سر هم تا د ریشې اچولې ده،
دکې ته زه 10,000 روپو دریشي اخلي، زه دلته د 500 روپو په کباړ کې اخلم. عرض مې دا دی د مصارف خبره وه، تاسو چې مصارف لکه کور نه لري، خو یو مصارف د دریشي که راجمع کړو 3 کوره پې جوړېږي. څنګه په 40,000 $3 کوره جوړې ته؟ خو که دا دریشي د کال دا دریشي پیسې راټولې شي، شاید چې ډېر ښایسته ماڼۍ پې جوړې شي. د کال ته دا $4,000 ضرب 10 میاشتې کا د 15 کلو دریشیانې هم ډاکټر صاحب کارول شوي دي. سلیقه جوړوي، صفایي خوښه ده. په دې خبرو باندې څه کېږي نه، په شخصي هغه باندې ټیم کې پخته خلک دي. ټیم د ولې برنامې نه وړاندې کوئ؟ برنامې تاسو موږ ته کله دعوت راکړئ چې موږ برنامې سلیقوي برخورد کوئ؟ همیشه غونډو کې تاسو خبرې کوئ، یوازې د دې چې په یو عنوان نیوکه وکړئ برنامه نه وي. عرض کوم موږ تیره هفته د کرکټ سیالي په کار واچولې په امیر شهید باغ کې. ما پاسون صاحب ته ټلیفون وکړو چې زموږ پروګرام کورج دپاره تاسو ښه راغلی. کمپایني غونډې زموږ ادارې پرېکړه کړې چې باید خپرې نه شي، موږ نه خپروو. یوازې هغه مسالې چې یو غونډه وي په هغې کې د ملت لپاره پکې ډېر یو ښه برنامه وړاندې شي، هغه وړاندې کوو. عرض داسې کوم چې ته زما د غونډو کوریج وانخلې، زما د برنامونو به ته څه خبر شي؟ خو د کرکټ خو به کوریج د برنامې نه شو، کرکټ د کوریج د برنامې کېږي. ولې ته ګورې کله چې ستاسې یو ښه برنامه جوړه شي، یوه غونډه جوړه شي او ته ماته چې زه په دې کې خپل پلان وړاندې کوم، نو زموږ به ورته یو خبریال درشي. ولې چې ته ماته کرکټ وړاندې کوې، خو معمولا هره ورځ کرکټ یې کېږي. جناب شمس صاحب یعنې کرکټ برنامې یوه برخه ده. مهرباني د کرکټ په افتتاحیه پروګرام کې موږ د خلکو ته خپله برنامه تشریح کوله. موږ هلته بالا وکټ یې نه لوبولې، موږ یو برنامه لرله چې په دې پلمه چې کرکټ لوبې په سیالۍ کې واچو. په شروع کې افتتاحي خبرو کې د کلام په شروع کې موږ خپله برنامه تشریح کوله. د برنامې د تشریح وروسته بیا لوبه شروع کېدله. څومره وخت هم ټاکلی ورته؟ موږ ورته تقریبا 50 منټه د برنامې تشریح دپاره ټاکلي وو. عرض داسې کوم زه راځم دې ته پشواک د پروګرام څو بجې و؟ پروګرام زموږ تقریبا 2 بجې 2 بجې چې شي 3 بجې د کرکټ شروع کولو. د کرکټ هم نه شروع کوو. کرکټ د زموږ د وینا نه وروسته پشواک.com ته لاړ شي، هغې نیولې دا موضوع. مهمه دا نه ده چې پشواک څه وایي او موږ څه وایو، مهمه دا ده چې ستا برنامه یو ساعت کې څنګه وړاندې کېږي. زه عرض داسې کوم چې پشواک برنامه په رسنیزو کې یو رسمي اداره ده که نه ده چې هغوی خپروي زموږ برنامې؟ نو ته یې ولې نه خپرې؟ موږ ما خپله ټلیفون کړی. یوازینی اصول زموږ د ادارې شته دی. زموږ اداره په ټوله کې هغه غونډې نه خپروي چې ټاکنیزې کمپاینیزې وي. چې کمپاینیزې غونډې ته نه خپروي، نو زما د برنامونو به ته څه خبر شي؟ موږ باید دا اوس ته چېرته ناست اوس در لګیا او دا برنامه وړاندې کومه لګیا برنامه وړاندې کوم ماته چې انحصار. خو ته خو 40 کلن تاریخ ته ځې، 40 کلن تاریخ برنامه نه شوه. انحصار، مخالفت، صحیح، همپالنه، قومي تعصب له منځه وړل، صحیح، افغانستان شرعي اسلامي نصوصو نه دفاع، د افغانستان د نوامیسو دفاع، صحیح، سیاسي خطوطو ټاکنه، د افغانستان د همسایهو سره متقابل احترام، دولتسازي، نړیوالو قوانینو ته ژمنتیا، د ثبات او همپالنې سالمه مبارزه، د افغانستان پر روان بهیر کې برخه اخیستنه، بایکاټ نه کول، من اقتصادي برنامه، سیاسي برنامه، من کلتوري برنامه، من چې کوم دی د تعلیمي برنامه، من صحي برنامه. یو جناب شمس صاحب یو تنظیم تر هغې پورې په وزارت عدلي کې نصب کېږي چې هغه برنامه ونه لري. پلیز تاسو څه کوئ؟ تاسو ولې لږ د سلسله د مراتب خو موږ وایو دا ستاسې برنامې په کاغذونو کې دي، کاغذونه راوځي عمل ته. موږ وایو چې تاسې وړاندې کړئ، ولس خبر شي. موږ ستاسې سره همکاري کوو چې ستاسې دغه برنامې ولس وګوري، په ځای د دې چې نیوکه کېږي ولس ته باید برنامه وړاندې شي. بدبختانه تاسو زموږ سایټ ته نیتلي یاست. بدبختانه افسوس زیاده دی چې تاسو من حیث د یو ژورنالیست زموږ سایټونه هم نه دي مطالعه کړي، ځکه زموږ د برنامو سره اشنایي نه لري. زه تا نه غواړم، زما دا پوښتنه د ولس پوښتنه ده چې ستا برنامه څه ده. زه ستا سره ډول همکاري ده چې ته ولس ته خپله برنامه وړاندې کړې. تاسو ویلې چې زموږ برنامه ډېره سالمه او واضح ده. د برنامې هر اړخ زموږ ذکر دی. موږ په راتلونکي کې یو باثباته خپلواک افغانستان غواړو. صحیح. په هغې کې اقتصادي، کلتوري، صحي، تعلیمي پروژې په کار کې اچولې دي. صحیح. د نړیوالو سره احسن روابط موږ په کار کې اچولي. په سوله پروسه کې موږ همغږي یو. موږ د افغانستان د قومونو د انحصار او تعصب لمنه نور د افغانستان نه ټولوي
تن دا خبره د فارسي د پښتو د ازبک د پشهي د تاجک د هزاره د ایما دې خبرې د عرب د دې خبرې کل هم موږ مخالفت کوو صحیح موږ سره هر څوک د هر غړي د هر فرد او اشخاص په تنظیم کې او په دې تحریک کې او په دې مبارزه کې برخه اخیستلی شي زمونږ برنامې اصولي قانوني چوکاټ په چارچوب کې سمبال شوي دي نړیوالو ژبو باندې ترجمه شوي دي موږ وړاندې کوو موږ امریت د برنامو د خپرونې دپاره لرو پروګرامونه لرو په میز مدورو کې چې کوم تلویزیونونه موږ ته دعوت راکوي برخې اخلو او انتخاباتي مبارزه کوو ډېره مننه انتخاباتي مبارزه کې زه تاسو ته یو شی ویم موږ د چا په مذهب باندې یو امام حنیفه څوک و پښتون هزاره پشهي و څوک و خدای لحاظ وکړي دا قومي تعصبات دویم راځم دویم زه دې ته راځم سلمان فارسي یو جلیل قدر صحابي په عربو کې د ایران د فارسیوان تللی و پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته د فارسیوان نه وی دا له موږ څخه دی موږ د تعصب او خپلسري او د قانونیت انحصار بله یعنی اوس قانون انحصار کې بالکل منحصر دی تعصب روان دی بالکل روان دی هر لحاظ باندې روان دی موږ د دې خلاف قوي مبارزه رسولي صاحب ډېره زیاته مننه اتل صاحب تر ډېره بریده پورې رسولي صاحب ویلي چې دوی قانون ته ژمن دي او خاصې برنامې لري تعلیمي برخې برنامې ډېرې زیاتې دي نورې برنامې دا ډېرې برنامې یادې کړې او بله خاصه کې پوښتنه زما له تاسو نه دا ده چې دوی وایي چې د سولې په برخه کې موږ دې قربانۍ ته حاضر یو که چېرته د دوی مشر رئیس جمهور شي نو د سولې ډلې ته به ووایي چې راشه ته واک وکړه یعنې تر دې حده پورې دوی قرباني ورکوي تاسې به د سولې په برخه کې څه وکړئ تاسې وګورئ د دولت جوړونکي ټیم لومړی شوار کله چې په تېرو ټاکنو کې ولسمشر زم د کمپاین کې ومه په ننګرهار کې د ټاکنیز ټیم ویاند ومه لومړي سر کې شوار همدا و چې د سولې د باعزته سولې رامنځته کول او دې ته ژمنې وو او په دې باندې کار وشو او یو مثال د حکمتیار راتګ و صحیح دې باندې بس سترګې پټې نه کړو د سولې په برخه کې دویم ښه کار چې وشو هغه دا و چې په دې دولت کې په دې نظام کې دا وشو چې سوله له شواره تر عمله شوه او له عمل نه بیا سټیج ته راغله صحیح دریځ ته راغله خبرې پرې وشوې نړیوال سټیج ته راغله د اول ځل لپاره د افغانستان په تاریخ کې دومره خبرې په سوله نه وي شوې چې یوازې خلیلزاد 11 میاشتې پکې منډې ترډې ووهلې خو دا چې د پردې تر شا بله لوبه روانه وه د موقت حکومت رامنځته کېدل او نور خوبونه لیدل او نه پوهېږم څنګه که نه د بلې ادارې رامنځته کول دا نو بیا د ټرمپ په یو ټویټ باندې هر څه بدل شو انتخابات هم نه کېدل ښه دا لکه مخکې چې د اندېښنه مومن صاحب شریکه کړه د خلکو ذهنیت داسې جوړ و په لوی لاس خلکو ته داسې ذهنیت ورکړل شوی چې موقت حکومت په رامنځته کېږي بیا به افغانستان 13 کاله شاته ځي لکه دا مخکې چې تلي وو د سولې دپاره اوس هم میکانیزم موجود دی د سولې عالي شورا لغوه کول یې ښه مثال و چې همدغه د ځینې انحصارګر چې وو دلته یا څو خلک چې حاکمانو په افغانستان کې دا کړی دا انحصار مات شو د سولې عالي شورا 80 میلیونه ډالر یوازې د استاد رباني چې کله ژوندی و په هغې وخت کې واخیستې هر یو څه د زرې موټرې لرلې هر یو پکې ماشونه اخیستل هر ډېرې ګوره او دا سوله چې کېږي دا په یو ګروپ په یوه ډله باندې کېږي دا سوله د وزر او د نواتو په شکل باندې کېږي دا د یو میکانیزم طرحې له مخې کېږي داسې نه کېږي چې زه دې پکې نه یم دا سوله نه منم زه مثال در کوم په تېرو څو ورځې وړاندې چې هرات په هرات کې د اسماعیل خان په کور کې غونډه وه همدوی دا سوله تحریم کړه خلک پکې ناست وو ویل عطا محمد نور څرګندونه تاسو دغه کې ولیدئ هغه ښکاره دی مخالفت وکړه او بیخي انتخابات تحریم کړل ول دا موږ نه منو ځکه په ګټه یې نه دي له بده مرغه به ووایو چې دلته ځینې کړۍ یا ځینې سیاسي ګوندونه په ملي ګټو د ملي ګټو په ځای شخصي ګټو ته ترجیح ورکوي څه شي کې چې شخصي ګټه نه هغه نفي کوي ځینې دا عادت لري په افغانستان کې یو بد فرهنګ هم همدغه دی که زه یم نو ښه یم او که نه یم بیا هېڅوک هم نه منم نه سوله منم او نه اقتصادي پیاوړتیا منم او نه بل شی یوازې زور غږوم راځو دې ته چې زموږ خپله د دولت جوړونکي ټیم چې دی د سولې لپاره ژمن دی دا ژمنتیا یې مخکې هم ثابته کړه او دا ور به انشاءالله که ګټونکي شو او خدای ته منظوره وه دا به ثابته کړو چې طالبانو سره سوله هغه نهایي کېږي او دا خلک به سولې ته غاړه ږدي راځم دې ته چې موږ خپله برنامه لرو خپله طرحه لرو ځینې خلک مخکې دا خبره وشوه تبلیغاتي جګړه ده په تبلیغاتي جنګ کې ځینې شعارونه خلک ورکوي دغه
سیاسیون څوک چې ولاړ دي خو شخصیت غندنه او شخصیت وژنه دا ښه کار نه دی. ځینې عقدیان دا کار کوي شته دی هغه به د ټیم غړی نه وي مګر د عقدې د مخې به په فیسبوک کې ځینې فیسبوکي کنځلمار دا کار کوي. نو دا خلک زموږ له ډلې نه دي څوک چې ما وویل خلک توهینوي سپکاوی کوي او دغه عمل ته لاس اچولی ځکه ټاکنیز اخلاق په ټاکنیزو اخلاقو کې سالم نیو کې سالم انتقادونه او خپلې برنامې تشریح کول. زه هغه چاته وایم که غواړي دوی ګټونکي شي د ولس په زړه کې ځای ونیسئ ولس ته قناعت ورکړئ په کلو بانډو کې وګرځئ چې زه دا طرحه لرم د اقتصاد د پیاوړتیا دپاره د فساد د مخنیوي دپاره د ښې حکومتولۍ د رامنځته کولو دپاره دا طرحې خپل ولس ته وړاندې کړئ. داسې مه کوو چې د دې په ځای چې برنامه او طرحه نه لري خلک وکنځئ. نو موږ ډېرې ښې طرحې برنامې د آینده دپاره لرو په پلان کې ده او د همدې طرحو برنامو په وړاندې کولو سره غواړو چې په دې ولس کې د ولس په زړه کې ځای ونیسو او راتلونکې بریا زموږ په نصیب شي. ډېره مننه. مومند صاحب تاسو نه اورو تاسو څه فکر کوئ آیا رښتیا هم دلته قانون انحصار کېدی تعصب ته لمن وهل کیږي ټاکنیزو مبارزو کې که څنګه؟ په ډېر تاسف سره باید ووایم چې هیڅوک نه وایي چې زه نیمګړی یم هیڅ یو نمانده نه وایي چې ما اشتباهات کړي دي ولې زه منم چې دوی اشتباهات نه دي کړي یو نمانده یو چارواکی یو تنظیم هم اشتباهات نه دي کړي دلته اشتباهات له ولس نه شوي دي. تاسې فکر وکوئ ګورئ ځینې نمایندان داسې دي چې پخپله به په دوه خبرو نه پوهېږي خو خوشبختانه ډېر ښایسته مفسحین او مبلغین لیکلي دي وینا لپاره نیولي دي او ډېر ښایسته بیانونه ورکوي د ولس د غولونې لپاره. زه هم راځئ ګورئ افغانانو دا افغانستان د ټول افغانانو ګډ کور دی او دلته ټول چې څوک استوګن دي هغه افغانان دي او دا هم ثابته شوې چې چا د افغانیت نه انکار وکړ او چا وویل چې زه افغانی نه یم او افغانستانی یم او زه یعنې ګوره دا ټول ولس ته هغه دي د خلکو د تنظیمونو کړنې د جهاد سپېڅلې کلمې نه استفاده د جهاد له قربانیانو نه استفاده دلته د ولس له وینو استفاده دلته د شخصي اماکنو استفاده دا ټول ولس ته واضح دي. راځي د خدای په خاطر نور په کمپاینو ویناو کې په شخصي منافعو لپاره نور ولس مه غولوئ. داسې یو څه ځکه ګورئ چې یو انسان دلته د لیسانس په نامه دلته د یو ټیم د استازولۍ په نامه دلته د یو ډاکټر په نامه د یو استاذ په نامه د یو پوهان په نامه د میز تر شا کیني ولس ته څه وایي. دلته موږ تنکي ګلونه لرو تنکي ځوانان لرو چې هغوی نوي د سیاست ډګر ته راوتي نوي اجتماع ته راوتي دي نوي د لوبو ته راوتي دي. هغه ستا په خولې اعتبار کوي هغه ستا په خولې باندې ستا له خولې څه وځي هغه پرې عمل کوي هغه هغوی چې همداسې به وي ځکه تاریخ زما ستا له کړنو لیکل کېږي تاریخ زما ستا له ویناو لیکل کېږي او وروسته نسلونو ته چې څه پاتې کېږي موته به قدم ږدو هغو ته به پاتې کېږي. تاسې ولس مه غولوئ. ګورئ نننی چې څوک دا چغې وایي چې زه صلح کوم او که زه د موقف لپاره له صلح نه تېرېږم زه درته وایم چې تا د صلح لپاره کړي څه دي تر اوسه پورې په دې 18 کلو کې تا کومه دروازه د صلح لپاره وټکول افغانان دې له دغه نورین نه وژغورل افغانان دې له دغه فاجعې وژغورل افغانان دې ګورئ پرونه پورې د په همدغه ډله باندې د غټو غټو بمونو غوښتنه کوله دې که نه نن څنګه پرون ورسره ولې کېناستلې صلح ته پرون چې د بین الافغاني مذاکراتو غوښتنه ټولې نړۍ نه کوله ولې دې نه کوله خو دې ډلې مشران وایي چې حکومت په راس کې ولسمشر نه غوښتل چې سوله وکړي. نه دا غلطه خبره ده. ګورئ دلته په نظام کې مخکې ډاکټر صاحب وویلې یا د همپالنې ټیم اوس ځانګړی شو دا په دولت کې 50-50% شریک وو والیان یې لرل وزیران یې لرل رئیسان یې لرل وزارت خارجه دوی وایي چې ملي یووالي په خاطر ځکه خاموشي اختیار کړه دوی د ملي منافعو لپاره څه دوی وایي چې ډېرې برخو کې دوی وزیر لري شوی والي لري شوی دا خو ما درته چې دا ولس غولونه ده. یو انسان چې دا وایي چې زه همپالنه کوم تعصب ژبنی او قومي سمتي او کلتوري له منځه وړم ستا یو ولسمشرۍ ته نوماندې په پښتو نه پوهېږي. ګورئ مه غولوئ دا ولس دا ګوره دا صحیح خبره ده. په پښتو خبرې کوي ګورئ په پښتو خبرې کوي خو چې هغې نه ونه کړي ښه ده. بېګا ما خبرې اورېدلې دي همداسې زه دا نه وایم چې یوازې به زه ډاکټر عبدالله مخاطب کوم زیاتره به داسې وي چې اوس په دري به نه پوهېږي په بله ژبه به نه پوهېږي په پښتو کې به داسې یو الفاظ ښکاري تاسې شیدان سیسته په دې نوماندانو کې هدف دا ده چې عامپالنه قوم پالنه یا افغان پالنه افغانیت پالنه دا په شعار کې نه ده دا په ګورئ
دوی چې وایي چې موږ د ملي منافعو لپاره څه نه دي کړي، تاسې د ملت پالنې لپاره څه نه دي کړي، تاسې د ملي منافعو لپاره څه وکړل په نظام کې؟ ګورئ دغه اوس ما مخکې یادونه وکړله په خپلو خبرو کې چې دغه اوسني نمایندانو کې زیاتره د دې تیر نظام لوړپوړي چارواکي ول. لوړپوړي چارواکي آیا دوی څه کړي دي؟ دوی ولې ټوله پړه په ولسمشر اچوي؟ دغه دستګاه د دولت دا له یو شخص نه جوړېږي، دا له څو اشخاصو جوړېږي. صحیح ده، ډېره مننه. رسولي صاحب تاسو نه په همدې مورد نظر اخلو. که څونه هم چغې وویې او تا غوندې خلکو نور هم چغې والي دي، نه رئیس کېږي نه موین کېږي او نه والي کېږي، همداسې مومندانو سره به ګرځي. دا خبره تا غوندې ډېرو خلکو چغې والي دي او بیا سلام ته دې جمهور رئیس علیکم هم نه دی ویلی. اطمینان درته در کومه که 1 میلیون وارې د پښتو چغې وویې که ته یې په دروازه کې پرېښودلې دا مې زه مدور به زه درته شاهد زه د باس موقف اداره نه کوم. ما خبره نه تاسې د هغه جواب ورکوئ. مهرباني مهرباني رسولي صاحب عرض کوم د مجلس آداب او د کمیونیکیشن سکل چې کوم صحیح بس راځو بس ته من حیث د مدني فعال دې میز کې موږ سره ګډون کې او که ته من حیث یو دولت ساز ټیم نماینده یې اول دغه ځکې ستا ملت ته دروغ دوکه فریب چل ورکول چې دلته د مدني فعال په ناستې او ملت رسولي صاحب تاسو اول هم خبرو تاسو مراجعه وکړئ چې دا من حیث د مدني فعال خو مدني فعال دی خو یو ټیم ناستو غیر جانبدار شخص معرفي کو ملت ته چې چا دروغ ویلي دي هم معلوم دي چا چې رښتیا ویلي ده هم معلومه ده. وارداتي برېښنا جوړومه تا ورته چکچکې کړي نن په ننګرهار کې زما برخ نشته. دا اوس دستي کتو سیاسي شنون کې د سیګار راپور دی واورو دا اوس 1 منټ مخکې د سیګار راپور تیر شو. پرون او بله ورځ د ازادۍ راډیو نه ما اورېدل چې په بغلان په بدخشان کې هلکانو چغې والې چې موږ ته د مکتب کتابونه تیر کال موږ ته نه دي راکړل شوي او نن کتابونه په ګودام کې ووتل او دا اوس د سیګار راپور ته دلته ما ورته ناست واورېدل. ملت ته په دې چکچکو باندې چې زه وارداتي برېښنا په پاکستان خرڅوم او 15 کلو کې زما د موبایل د چارج بیټرۍ دپاره د چارجولو برق نشته دی. دا رښتیا دي. په دې جلال آباد په زون کې کوم پل دی جوړ کړی دی، په جلال آباد کې د کوم چارواکي په مابس کې دی اچولی دی، قیصري دی ونیو اوس د کمپاین مشر دی کو احمد محمود دی ونیو د کابل بانک مسله دی هغسې ولاړله نړیوالو ته قوم ته په فیسبوک باندې په دروغ او دوکو باندې وعدې ورکړي دي همیشه دپاره ملت تاسو غولولی دی ملت ته تاسو په دروغ وعدې ورکړي دي. نن په جلال آباد ښار کې ته ماته په دې 15 کلو کې یوه پروژه چې هغه کې پارک وي صحتیامه وي سړک افتتاح شوی پل افتتاح شوی دارالعلوم جوړ شوی مدرسه جوړه شوی وي یتیمانو خونه جوړه شوی وي د کوچیانو ریاست جوړ شوی وي د اقلیتونو دپاره پکې پروګرامونه جوړ شوي وي په قبایلو ریاست کومه غونډې ته ته شاید شوی په دې 15 کلو کې د اقوامو او د قبایلو په دې غونډه کې عرض داسې کوم دې ملت ته د خدای او رسول روی وکړي مه یې غولوئ فیسبوکي فعالیت مه کوئ. ته ماته صحیح برنامه کې دغه روغتون چې څو بستریزو کوم یو بستر په دې 15 کلو کې زیات شوی دی. په ننګرهار پوهنتون کې کوم پوهنځۍ نوې جوړه شوې ده، په کوم ځای کې دارالحفاظ دی جوړ شوی چې افتتاح شوې ده، برق ډیم دی جوړ شوی چې افتتاح شوی په دې مشرقي زون کې، سړکونه په داخل د ښار کې سړکونه په داخل د ښار څو راډیوګانې څونه منحل شوي څونه باقي پاتې دي. تا ته زه پوښتنه کوم د میډیا په برخه کې موږ په ننګرهار کې څو راډیوګانې لرلې او یقینا ډېر راډیو اوس څه شل دا راډیوګانې بیل حکمتیار د راوستو اتل سوی حکمتیار نن ولې ستا په مقابله کې ولاړ دی؟ نن ولې د سولې پروسې په اساس راغی ډیموکراسي د اوس څوک د مخالفت کې څوک د خلافت کې څوک به نه نن تا ولې د 15-16 کسانو ته په ارګ کې ځای ورکړه د هغو په پلاننګونو باندې ته چلیږي؟ ولې دا خلک چې نن ته تعصب لمنه نه وي ولې د ځان سره نږدې یعنې مطلب دوی تعصب کوي؟ تعصب خپلسري ژبنیز سمتي قومي ملتي تعصب نه ډک تنظیم دی. دا هیڅ نو افغانستان وادو ژمن نه دي. افغانستان ګټوي د افغانستان ملت چې 15 سلوي په نن په جلال آباد کې پرون پوهان صاحب نیکبخت مړ شوی، پرون ډاکټر نوروز مړ شوی، تېره ورځ زه اختطاف شوی خپله زه اختطاف شویم 2 میاشتې اختطافچیانو سره وم. ما نه چا پوښتنه کړې ده، ما نه چا زما په تپوس یې چا کړی دی؟ نن
د نوروز شینواري او د پوهان صاحب کور ته څوک ورغلی دی مه کوئ دا ملت دا ځوانان ډېره مننه خپلو ډېره مننه سیاسي رسولي غلطو صاحب بېځایه وخت کم دی بېمسلکي مننه غیر علمي استدلال باندې کور ودان. خلکو چې کوم دی ومغولول نور د خدای او د رسول نه ویرېږي صحیح. افغانان که هغه فارسیوان دی که پښتون دی تاجک دی که هزاره دی وخت قایمار ډېر کم دی دی. که عرب دی افغان دی د دې ملت بچی دی او هر څوک د رایې حق لري مننه مننه اتل صاحب ډېر کم وخت لرو ډېر لنډو کې به یوه دوه دقیقې دقیقه وخت ما ته کم راکړئ وخت زه لرو. د رسولي ډېر صاحب لاندې. ځینې خبرو سره موافق نه یم د خو احساساتي خبرې وکړې خو دا ځای ما ویل چې دلته به خلکو ته قناعت ورکړي هېڅکله چاته په کمپاین کې د دروغو وعدې نه دي ورکړي په عمل کې ځینې شیان ثابت شوي دي مثلا څه شي ګوره مثلا کوم بند افتتاح شوی ولې رنګ روډ افتتاح شوی رنګ روډ- څه شی په ننګرهار زه کې درته- په ګوره، څلورو احساساتو ولایتونو کې عرض کوم احساساتو- صحیح صحیح اتل صاحب رسولي صاحب اتل صاحب وار به سره کوي تا ویل زه شاړم وار در باندې کوم چې راغلی تا ګوره دا شی مه قومي کوئ رسولي صاحب تاسو ته بس مهرباني اتل صاحب مهرباني ته چې د قومي تعصب نارې وهي ستا په همپالنه کې پښتون چیرته دی احادي پکې د سره په لومړي کرښه کې بس- بس- ګوره هغه د ټول پښتون قام نمایندګي نشي کولی یو ګوره ځینې شیان دي تا وویلې دارالحفاظ نه دی ګوره د افغانستان په کچه د 500 میلیون ډالرو په ارزښت دلته دارالعلوم منظور شو کار پرې روان دی ولې په حقایقو سره ګوري دا یو مسله استتایي رپورټ ګوره ځینې شیان دي صحیح. ځینې شیان دي د برېښنا ګوره په دې به هم سره سترګې نه پټوو د ولسمشر کرزي په وخت کې تا د رسنیو یادونه وکړه همدغه پیسې وې د نړیوالې مرستندویو ټولنو پیسې را روانې وې او دغه امپي دولت ولې پالیسي میکر بجټ پالیسي میکر رسولي صاحب پالیسي ګوره زه کاروم. هغه اوس بندي شوي دي زما غوندې یو سړي څلور ځایه کفایتي دي ولې بند شوي دي؟ نه بې کفایتي نه وه نړیوالو ټولنې ګوره وبخښئ ډېره تاسو په مننه خبرو کې مومن صاحب لطفاً ډېره ګوره مننه زما وخت پوره دی که چېرې دا خوای بحث به هم قضاوت دا خلک کې ګوره ایان ته بیان نشته خیر نه کوم ایان ته بیان نشته خلک به دا قضاوت وکړي د دوی د ټیم خیر دوی د برنامه برنامه وړاندې کوي. کوي که ستاسې برنامه ده د دوی برنامه دا وړاندې شوي ولس به قضاوت زما وکړي. برنامه مننه. ده قومي تعصب تاسو رامنځته کړی د واک انحصار تا کړی د سیګار په راپور کې وزیر د چا دی وزیر د چا دی چې کتابونه یې توضیح کړي ته خپل ګریوان کې سر ښکته کړه وزیر د چا دی همدا ستا وزیر دی چې ته د تاسو خبره کوي همدا تا سره ظلم کوي ما سره ظلم کوي وزیر د چا دی د ټولو افغانانو سره ظلم کوي ډېره مننه. هغه پرې محمد نور بدمعشي کوي وخت افغانستان ډېره مننه. تاسو ازبرای خو راسره تاسو کوي قوم پالنه تاسو ډېره مننه ډېره مننه درنو لیدونکو ډېره زیاته مننه بس همدلته راټولېږي نن د ټاکنیزو مبارزو باندې مو بحث کول د همپالنې او د ثبات د ډلې په استازیتوب ډاکټر صاحب بریالی رسولي را سره و او د دولت جوړونکي ټیم استازی نقیب احمد اتل صاحب را سره و او همداراز مدني فعال سید ایاز مومن صاحب تاسو نه ډېره مننه زموږ بحث همدلته پای ته رسېږي له ملتیا مننه کوم